أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله تعالی په نوم سره چې ډېر لوی مهربان دی نهایت رحم کوونکی دی. قل اعوذ برب الفلق تاسو اوئی اے نبی علیہ السلام چې زه د سحر د رب په پناه کې راځم. قرآن کریم کې چې دا دوه اخیری سورتونه تاسو ګورئ دي ته معوذتین ویل کېږي. چې کلم تاسو ته ګورئ چې معوذتین نو د هغې نه به سوره فلق او سوره ناس مراد وي. دا دوه سورتونه په یو ځل نازل شوي وو او هغه وخت کې نازل شوي وو چې کله يهودانو په پیغمبر علیه السلام باندې د جادو کولو کوشش کړو او داغه کچھ لږ غونټګي اثرات چې د هغه په پیغمبر علیه السلام باندې ظاهر شوي مو. په دې صورت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جادو د ټونې نه د حفاظت لپاره الله تعالی په دې الفاظ سره پناه غوښتلو تلقین کوي او د ډېرو احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې د دې سورتونو چې د تلاوت څوک کوي او باغی باندې څوک دمای نو هغه سره د جادو د ټونې د اثرات چې کوم دي دا ختميږي او دا ډیر بهترین عمل دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه د شپې ود کېدو نو د دې سورتونو تلاوت به وکوم او خپل مبارک لاسونو باندې به چې ده دم کو او هغه لاسونه مبارک به په ټول جسم باندې راخ کړ. دی پسې به ده من شر ما خلق هر هغه سیز د شر نه زه پناه غواړم چې کوم هغه پیدا کړی دي. ومن شر غاسق اذا وقب او د تیاری نه هم چې زه د تیاری د شر نه هم زه پناه غواړم چې کله هغه تیاره خوره شي. د تیری د شپې د شر نه چې دا مراد دی دې د وجې نه پناه غوښتې ده چې عام طور باندې جادوګران که خپله کاروایي کوي نو هغه د شپې په تیره کې کوي. ومن شر النفاثات فی العقد او د غوټې لګولو لکه یو شی چې بنده تړي کنه هغې ته چې زمونږ پښتو کې ورته غوټه وایي هغې کې پوکي والې کمې ښځې چې کمې دي د هغې د شر نه زه پناه غواړم. د دې لفظ نه چې دی مراد سړی او ښځه دواړه کېدی شي دا دواړه په دې کې داخل دي که جادوګر هغه سړی وي او که ښځه وي. هغې چې دی داسې یو تار راوالي په هغې باندې چې دی غوټې هغې له ورکوي او د خپل جادو چې کوم هغه کلمات دي هغه وایي او پوکي وله ورکوي نو د دې وجې نه چې دی د دې غوټو نه هم پناه غوښتې شوې ده. ومن شر حاسد اذا حسد او د حسد کولو والا د برایۍ نه چې کله هغه حسد کوي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د دې جادو چې کوم اثر هغه دینی لحاظ سره نو شوی نه په تبلیغي سلسله کې چې د اثر راغلی نه په منځونو سلسله کې خو دنیاوي معاملاتو کې چې د لږ اثر غونټګي ښکارا شوی هغه داسې چې پیغمبر علیه السلام چې روټۍ به خوړلې و نو دا ورته یاد نو چې ما خوړلې ده او کنه او به اسکلی وی دا ورته دا باندې ارشیو چې ما وبسکلی دی او کنه
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان مو ډیر غمجن مو دغه وخت کې. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي پہلا چې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته تشریف راوړو نو ډیر زید با حشاش او بشاش او خوش طبیعت به خو دې ورځو کې چې براتلو نو خاموش به او لا بړو کې بناسیدو مونږ به کولو الله الله به کول مگر په چهره مبارک باندې به په مخ مبارک باندې به مخ کې پشان چې کوم خوشحالي وا ابا نه و او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وزن مبارک چې دی هغه کم شو دغه خلک وینا چاته چې داسې کمزورې غونډه کې شوې دا اثر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې څومره وخت پورې نو حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه روایت راوړی دی چې دا شپږو میاشتو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا اثر هو حافظ ابن حجر عسقلانی چې دا یو کال پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر دواو کې پروردګارم چې زه پوهېږم نه ما باندې څه چل شوی دی زما طبیعت چې دی د مخکې په شان نه دی بار بار به دا دوا کولم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به څنګه د ماسخوتن مونځ وکړو نو بس ډایرکټ به ویده شو ځکه چې سحري د پښمني تهجد ټایم کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ویده شو نو په خوب کې ورته چې دی یو دوه کسان راغل یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر مبارک طرف ته ودرېدو او دویم چې دی هغه خپو طرف ته ودرېدو جبرائیل امین علیه السلام سر طرف ته او میکائیل علیه السلام فرشتہ هغه خپو طرف ته خپلو کې خبرې شروع کړي چې کوم خپو والا کسوم هغه وی په داسې چل شوی دی نو سر طرف ته چې کوم کسو هغه ورله جواب ورکو چې په د باندې جادو شوی دی یعنی جبرائیل علیه السلام ورته وی چې په د جادو شوی دی نو ابل ورته وی چې چا پې کړی دی نو جواب ورکو چې د لبید بن اعصم يهودي نو اورته چې یاره په کوم یو سیس کې کړی دی نو وی فرمایل وخت دی هغه چې کله په ګمنځه کې چې دی هغه وتیو او دا نری کجوري چې دی دا نرم کجور ورته وای دا غي چې دی یو سیزه اغي سره چې دی په کړی دی نو دی بل ورته چې کمزې کې خې دی نو دو ورته چې بریزي اروان کې خې دی دا د کوی نومو بئر وای چې دی کوی ته او زی اروان چې دی د کوی نومو دا د مدینی مبارک نه چې دی لګ چند میل فاصله کې دی او غیر آباد کویو الته به دومره خلک نو مخکې الته آبادی و بیا ختمه شوی و په دغه کوی کې چې دی یو کاڼی او د هغې د لاندې چې دی دا ایښي او دا کاڼی چې دی د دې د لاندې هغه ایښي لکه مطلب دا دی چې دا کویان نه وي د دې یو طرف ته چې دی داسې کاڼی به خلکو لکه اوس خو کویان چې دی داسې نشته دی هیډ پمې ولګېدي خو پخوا به داسې کار و چې دی کې به یو طرف ته کاڼی دغه کړی نو په هغې به خلکو چې دی خپې کېښوي او کویې به بیا را صفا کولو او هغې سره به یې ډولچې راوښکي نو دغې کاڼي ته چې دی په عربۍ کې رعوفه ویلی کېږي نو دغې کاڼي د لاندې چې دی دای چې دی داسې رازوړن کړی و دا شیزونه دا جادو چې په کم کړم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر بیدار شنو ډیر خوشاله و حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته ویلې چې ما باندې کومه بیماری وا هغه زما رب ما ته اخولا په ما باندې جادو شوی دی چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم
صحابه کرام ځان سره مرګري کړو لاړن او هغه کوی ته لاړن لکه صحابه کې حضرت زبیر او حضرت علی او حضرت عمار رضی الله تعالی عنهم دا درې کسانې بوتلو دای چې کوی ته کوشم او دا کانی د لاندې هغه سيزونه وکتل نو دا سورتونه چې کوم دي دا هغه وخت نازل شو د دې سورتونو دوانه چې ملاو کوي تاسو وګورئ دا 11 آیاتونه جوړیږي په یو آیت کریمه چې به ویل نو یو غټه به کولاوله لکه هغه کې 11 غټې وي او دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا جادو چې کوم دی دا ختم شو او کوی چې کوم دی غیر آبادو بس د دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه سيزونه کوی کې چې دی دفن کړ او وی چې په دې کوی کې چې دی خاور ورباچوي دا کوی بند کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو آیات وی او یو غوټه به کولاوله او چې څنګه غوټه کولاوله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی دی دا وجود نه دی دا به سپکېدو داسې بوجو پکنه او دا چې بحقایدل چې د بدن مبارک نه چې داسې استنه وته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه سورتونه ویلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسم مبارک ته ډیر زیات سکون ملاو شو او داسې ورته محسوسیدل چې ورته تکلیف ونه او ما تاسو ته شروع کې ویل کړم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله ود کېدو نو دا سورتونه به چې دی ویلې په لاسونو به چوف کړ او به خپل بدن باندې راخ کړ دا اوسم چې د جادو اثر چې دی دا اوسم ختمي دي کې چې ډیر زیات تاثیر دی او لکه نن سبا داسې خلک بم تاسو ته ملاو شي چې ته وای ماړه جادو مادو نشته لې پوه شوي په ما دي سوکو کې کنه په ما دي سوکو کې نو جادو شته خلک کوي امخ کو ورځو کې چې دومره خطرناک جادو په دې دا پېښور موړ چې دی دغلته دومره خطرناک جادو چې دی په کسانو باندې شوی هغه مال چې دی راوړو به ول ما هغه جادو دغه ختم کول اول تا کور تلاړه ملته ول چې دی دغه هغه وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې شوی دی جادو نو مونږه سيزونه په مونږ باندې کې دی شي حاسدین خو ډیر شته کنه لکه تاسو ولته ویل کنه من الجنه والناس هاذا دا صورتونه چې د خپل ژوندۍ معمول جوړ کړي کم از کم سلزلې چې دی سحر او سلزلې ماخام دا صورتونه وای دا بعضی خزي چې دی کنه بعضی خزي دا ناراسته وکار کولې نشي بس وای په ما چاسي کړی دی په ما یو زما په سر درد دی بس چې دی خانیمه کله خاون ته وای کله رور ته وای کله زوی ته وای فلانی بابا له زو ډنګلی لالا له زو لالا جی له زو دی له زو غی له زو نو داسې دروغ دی ښا دین ځانو ساتي